خلاصه خبره دا شوله چې د امام منفر رحمت الله علیه په دې باب کې چې څومره روایت هغه په خلاف باندې تابعین ذکر کول شي یا صحابو ذکر کول شي که صحابو ذکر کوي امام علی رحمت الله فرمایي دا غیر فارا یو محمل صحیح دی یا ول تعویل صحیح دی او که تابعین ذکر کوي هغه بیا په امام ابو حنیفه رحمه الله باندې کوم حجت ذکر کوي دی یو بل اثر راوړي چې دا ابن عمر ځان په مخ باندې یو کچ سره دانه وا هغه مبارک چې کوم دی ما تکړه دا غیر نبی راوتله په ایسره بس کوم دی ما ته ونه غاڼو دا اثر په مصنف ابن ابي شيبه کې شته دی نو دا غي د لپاره هم چې کوم دی امام علی رحمت الله علیه جواب کوي چې دا خو ورکوټ شان دانه وا او د دې چې کوم وینه راوته ده نو دا خو وینه راوتله او د کې سیلان نشته دی پیدل پکې نشته چې بدل پکې نشته نو دای کې په احناف لپاره دلیل شته خو د خصم لپاره به کې کوم دلیل نشته اول ویلانه فرمای چې بده کې فرق دی لأن الدم خارج بالعسر لا ينقض الوضوء عنده لأنه مخرج والنقص يضاف إلى الخارج دون المخرج ورا یو د وینې راوتل په خپل یو د وینې راوستل په زور دا په وینې راوستل په زور باندې چې سیلان تکې نه په دغه سره بیا او دسو د ماتیږي چې وینې په خپل راوځي چې سیلان تکې وي نو په دغه سره بیا او دسو ماتیږي دا عبد العزيز مبارک دا کومه وینې چې راوتل دا په دې کې سیلان لفظ نه ذکر شوی اوس دې وینې راځي شوی دا شاید چې دا بل غزا هم کې نه پاتې شوی او لاندې ته نه راوځي ځکه د لاندې بيدلو او ذکر په دې کې او عالم ذکر دوه په کې نشته مستدلال د دې خلکو دغه ځای هم چې کوم دی صحیح نه دی بلی سے لاز دیو کئی چې ابن ابي اوفا رضی الله عنه لاړې ټوکړلې او هغه لاړو کې چې کوم دی وینه نو هغه د سرتیفات نه کو او پولیس سره چې کوم دی خپل او دسو ماتو نه غاڼه نو دی وایي چې ګوره وینه راوځي نو په وینه سره او دس نه ماتيږي ځکه چې ابن ابي اوفا رضی الله عنه وی لاړې ټوکړلې او هغه لاړو کې چې کوم دی وینه او هغه وینه سره چې کوم دی او دس ماتو نه غاڼو نو دار وسلم مشوره روایت ته قال ادم یې صاحب فرمایي قال رايت ابن ابي وفا ابن وفا مې ویلو چې بدق دم او يصلي اذا لاړ ټوکړي د موږ کو ثم موافق صلاته هغه خپل موږ جاری وساتلو او موږ په دغه بینه باندې کوم مات نه کوځه کا امینه شامل او بلاړو علامه عینی فرمایي چې وهذا ليس بحجه لهم علينا دا د لپاره دلیل نه زموږ خلاف لأن الدم الذي يخرج من الفم ذكر أغا وينة جوزي يخلينا إن كان من جوفه كشرط هذا خيرتني فلا ينقض الوضوء هذا نمازي وإن كان من بين أسنانه كشرط هذا غاخذ براوته لأن نبيبا كتلش فلا اعتبار للغلبة في البزاق والدم بيبا كتلش اعتبار غلبيتها غلبة شاده ويلي ده أو كذا لاړو ده كذا ويلي غلبي فلاړو باندې بیا د سماته او كشرط ده ويلي غلبه نه بیا د سماته او ودي خبره ولم يتعرض الراوي لذلك وراوي دي چې کوم څه تعرض نه کړي نو فلا يبقى حجه موږ لپاره دلیل پاتې شي کله چې ذکر کړی وي بیا ته موږ کتل شي خدغه بګ نه ذکر شي نو ول حکم بالغلبه له اصل او حکم په غلبي سره چې اوس موږ دې اعتبار ورکو چې ویلي ته بګور شعر ویلي غلبه کړي ده کړي ده د دې لپاره اوس سره دلیل شته کنيشته دیو دلیل اوس راشته لکه چې مستند ابن ابي شباب حسن بصري رحمه الله روایت راوړي چې یو کس لاړې وته کړي په خپل لاړو کې کوم دی وینه وکړه نو انه لم يرد ذلك شيئا حتى يكون عفيفا دو فرمایل چې کله دا وینه سیوای نه بل اعتبار شته کني کمل به نشته ځکه چې ابن سیرین فرمای چې انه ربما بزق ابن سیرین به کله لا يرتقي فيقول لرجلين یو کس به ویل چې کوم زور حتی غیر ریقه چې لاړو کې تغییر شته کنه نشته امام عینی فرمای چې دا ریقو په دې لاړو کې تغییر راتل دا پس سره دي دا متغیر کیږي پس سره دا متغیر کیږي التغییر لا يكون الا بالغلبه تغییر نه راځي مګر په غلبې سره چې وینه غالب شي ولاړو باندې دا غلبې لپاره زموږ دلیل ابن سیرین دا قول نه چې مصنف دې بشباسي لهدا د دې هم د شوړو خلاصه دار وته چې د ابن ابي وفا دا کوم خبره چې د لاړو ټوکړه دي او په لاړو کې وینه او هغه سي اعتبار ورنه کوم ځو نو دا هم چې کوم قابل غور د تکتل شي غلبې د تکتل شي غلبې دی ویني واپس په لاړو باندې او د سماس دی نو بیا نو اتي پر دلیل دغه مثال قول ول سند اول یو اثر د پېشکای د ابن عمر ځانو د حسن بصری چې هغه چا د لپاره چې حجامه ولګي نو حجامي غسیل کمزوري چې حجامه لګیدل اقازه بصری فو وینځي او نور او داس پېشتره دا دو اثر ابن عمر ځانو د حسن بصری په ځای نقل شوی دی د استدلال کوي اول خو امام عینی فرمای چې دا اثر صحیح نه دی کله سو تصحیح سو کوي او دا مقصدی چې الزام په احناف باندې وکړي نو دا الزام په احناف باندې نشي کېدل دا الزام په احناف باندې نشي کېدل ځکه چې
حضرت عائشہ صدیقہ عنہا روایت کړي نبی اسلام نه چې ابن شیبه په اساني د جیده سره وړي چې هغه مذهب د مجاهد هم دی چې فدم الذي يخرج من موضع الحجامه مخرج وليس بخارج چې دا وینه فراوتون کې نه ده کنه په خپل راوته چې په زور رئیس دی والنقص يتعلق بالخارج كما ذكرنا ولا خبر من ذكر فاذا احتجم وخرج دم في المحجم بمس الحجام ولم يصل ولم يلحق الى موضع التطويل فعلى الاصل المذكور ينقض وكما ویل چې راوځي په حجامې سره وبیدلی نه او هغه ځای ته نه ورغلی چې پای پسې ملحق د حکم د طهارت نو دغه هم او داس نه ماته ولكن لابد من غسل موضع الحجامه فهغه ځای چې کوم ځای باندې نه لګیږي والمقصود ازاله ذلك من موضع الحجامه باي شيء كان المقصود په غزيه پاکول ولا يتعين الماء او بیا وی په اثر محلا کې راوړي محلا ابن حزم کې اثر ابن عمر راوړي دي چې غسله بحصاد فقط وکټو سره پاک کړو او دا غره چې کوم نور اثر په کوم راوړي د شوړو خلاصه د دې روایت هم غاشولات چې دغه اثر ابن عمر ذکر کوي د حسن بصری په ذکر کوي تر څو چې دغه وینا بيدلی له سیلان په کې نه راغلی او دغه غزې ته نه رسیدلی کوم زیله چې حکم د پاکوالي دی دا بیا د اسلام او دغه روایت ذکر دی حاضر دي جن استدلال کول هم دي مسلمان دي چې یاره دا وینه وتل دا د اسلام ته دا استدلال هم کوم دی بیکار دی او دا دې کوم پیدا نه ورکوي نه چوړو خلاصہ د دې حوالجات دا شول چې کوم آثار مرفوعون دي استدلال کوي او آثار هم د جرح نه خالی ندي رجوع ابن خالد او ورته کې استدلال د کوم روایتو د آثارونو چې استدلال کوي دا غوښتنه او شو دغه آثار بالفرض والتقدير صحیح نو یا دغه مقصد نه دا کوم مقصد چې دی وګسته یا په امام منیفر رحمت الله علیه باندې کوم دغه اجتهاد د ټول لازم ایا د علامه عین رحمت الله علیه خلاصه باس خبره چې کوم خبره د صحابي مبارک نقل کوي او یا چې کوم د حدیثونه یو له تعبیل صحیح دی یو له محمل صحیح دغه مقصد نه کوم چې داخله کو دغه نه دغه مقصد اخلي